شهید خان د هغوی ټولو ملګرو د هغوی ټولې محلې ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په دې وخت کې د قومي وطن پارټۍ کې شمولیت وکړو چې کم ټایم کې قومي وطن پارټۍ سره په لاس کې هېڅ کار نشته، خو دا یقین ساتئ چې قومي وطن پارټۍ د مشر د ملي رهبر خطاب احمد خان شیرپو صاحب نواله د پی کې ساټ د یو ادنا کارکونه پورې به ستاسو خدمت ته ولاړي او ستاسو خدمت ته به ولاړي، ستاسو سپارت آفیس ته به ولاړي. دا منو چې دې وخت کې موږ تاسو له سړک او ټرانسفارمر دا نشو کولی، خو دا دی چې یاره خدمت ته به ستاسو ټوله پارټي ولاړي. که ستاسو الله مکه داسې څه کار راتو زموږ مشران داسې مشران دي چې هغې ته تاسو هر ټایم ورتلی شئ. لکه څنګه چې دې مشر خبره وکړه چې یاره زه خان لا په دې روژه کې 2-3 ځل ورغلی یم او 2-3 ځل بیا ملاقات شوی. د نورو پارټو خو داسې مشران دي چې هغې کې به ته په میاشتې به دې ولګي خو ته به د خپل پارټۍ مشر سره ملاو نه شي. که الله مکه څه کار راشي. موږ په پی کې ساټ کې پرون مې کته په شبقدر تحصیل اسپتال کې مخکې به چې کوم ایم پی اے ایم این اے د دې علاقې وو نو هغه به دا کول چې په علاقه کې به که په صوبه کې به که په ضلع کې به که په مرکز کې به څه د خیر ښېګړې کار څه د فایدې کار به کتو او خپل علاقې ته به یې راوړو. اوس داسې ایم پی او ایم این اګان دي چې یاره زموږ په دې علاقې کې که یو نیم شی داسې وي چې هم د موږ نه وړي. په شبقدر تحصیل اسپتال کې یو نفرالوجیسټ و یو ډاکټر و د ګردو. پرون زموږ ایم این اے صاحب د دې علاقې ایم این اے هغه د شبقدر نه ټرانسفر کو چارسدې لی ورکو. نو ته خو ایم این اے د دې علاقې ته خو د چارسدې ایم این اے نه او داسې خبره نه ده چې ټول پاکستان کې بل نفرالوجیسټ نه و چې شبقدر کې دغه یو واحد نفرالوجیسټ و چې تا بدل کو. که دې نه مخکې تاسو کتلي په شبقدر کې د ټرانسفارمر غټ ټرانسفارمر و چې مشرانو دلته منظور کړی هغه هم دې ځای نه لاړلی. دوی په خپل دې کار کې هم خپل پارټي بازي کوي، مخ مروت کوي. که تاسو کتلي د دوی اوس عمر ایوب راته د دوی وفاقي وزیر نو خپل او ته خلک راوتل د عزیزو خلک د اټکي خلک چې کوم د پاره ګیس موږ د سکندر خان او مشر ملي رهبر احسان احمد خان شیرپو صاحب منظور کړی او هغوی د هغه ځای نه کټ کو خپله پارټي بازي پې کوي، خپلو خلکو له بوځي او لاره کې غټ غټ کلي پرېږدي. نو داسې مشران مخکې په دې علاقه کې نه دي پاتې شوي. اوس چې کوم راغلي نوي خلک دي هغوی اوس به چلونه په موږ او تاسو چلونه زده کوي، خپله په مزو کې پراته دي. مخکې چېرته نه پېښور لیدلی و نه اسلام آباد لیدلی و، اوس لګیا دي په هغې کې هغوی مزې کې موږ او تاسو تېر شوي. مخکې به دلته و چې کم از کم په روژه کې په اختر کې به موږ ته بجلي خصمه ملاوېده، اوس په روژه او په اختر کې هم بجلي نه ملاوېږي. په اختر کې یو ورځ نیمه زموږ په کوم چې شبقدر بازار فیډر دی یا دا خوا د حلیمزو فیډر دی په روژه کې یو ورځ 2 خصمه بجلي وچلېدله چې کوم د بره نه احکاماتو کوم دلته لوکل خلکو مشران اکسین سره د روژه کې ملو شوي وو چې یاره دې اختر کې موږ سره لږه ګزاره وکړئ، ریلیف راله راکړئ. چې اختر تېر شو بجلي ورسره چې هغه تلې ده بیا لا نه ده راغلې. اوس دا وایي پرون مشران ورغلي وو د دې د 25 دهات او دې خوا د حلیمزو ګریډ سټیشن ته هلته هغوی وایي چې یاره فیډر یې اوورلوډ دي. نو فیډر چې پرون په اختر کې ښه ټیک ټاک اوورلوډ نه و نو نن څنګه اختر په سبا باندې اوورلوډ شو. نو داسې مشران راغلي دي چې یاره هغوی لکه ته ورشي که دلته د خپل د پي ټي آی خلک لاړ شي خپل ایم این اے ایم پي اے له او ته وایي چې زموږ دا د بجلۍ مسله ده زما د دې دا ټرانسفارمر مسله ده نو هغه ته وایي چې یاره تاسو میټر یې ولګئ تاسو غلا پرېږدئ. نو موږ غله نه یي، دا عوام غله نه یي. ته غلې چې مخکې زموږ بجلي وه بجلي به وه ښه ټیک وه مشران ټیک وو موږ ته به بجلي هم ملاوېده. موږ دا نه غواړو چې موږ د 24 ګنټې بجلي دې راکړي، موږ دا نه غواړو. موږ ته پته چې دلته موږ دلته کونډې هم شته، دلته میټر هم هغه حساب له نشته کوم چې په نورو علاقو کې دي، خو چې کوم حق مې کېږي هغه راله ښه پوره راکړې. او ته دلته ناست یې په کار دی چې ته زموږ او د حکومت په منځ کې پول کردار ادا کړي. که ته سلیکټډ یې خو دا به اوس ستا کار دی دا به ته کې، خو دا نه ده چې یاره ته لاړ شي تا ته موږ له تاله خلک را شي تاسو ته ځان نه اکسین د وابډې جوړ کړئ، څوک د ځان نه جي ایم د سوي ګیس جوړ کړي. نور خبرې راغونډوم مشر ناست دی مخکې ورته نور پروګرامونه هم دي نورې تفصیلي خبرې به مشر کوي. ستاسو اخره کې زه یو ځل بیا شمشید خان او د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم. انشاءالله تاسو به موږ نه منع کوئ.